أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سورة الروم مخکې د روم مسله د مغلوبیت او بیا د غالب کېدو خبره ذکر کړه. مسئلہ توحید بار بار بیان ولا دلائل پہ مختلف قسم تخویفات زواجر بیا آخر کے دلتا مثال د توحید او د شرک ذکر کاو. ضرب لکم مثلا من انفسکم، ستاسو پشانتے انسانان دی، ستاسو غلامانی نو آغا تاسو ځان سره په خپل مال و دولت کې یو شان تصرف کون کی نه یی چې ستا تصرف او داغه تصرف دے برابر شي. نو تسنگا دا الله رب العزت سره د مخلوقات و تصرفات برابر کې چې مخلوقات هم آغا شانتی تصرف کولې شي څنګه چې الله کوي. بعض خلق لا الله اختیارات ورکړلې ته دا خبره کې نو دا خو د خپل ځان کې اول سوچ کا نو بیا دا خبره کوا چې خپل ته خپل اختیار چاله نشي ورکولې نه ورکه. نو دا الله رب العزت چې هغه خالق دی هغه مخلوق لا اختیارات څنګه ورکی او بیا مخلوقات هغه کله سنبالول شي او کله سر تر رسول شي. دا خلق چې څومره لګیا دي شرکونه کوي کفرونه کوي نو دا د خپل خواهش پسې روان دي. دا خو ظالم خلق دی، ظلم کړل شرک کړل نو پای خپل خواهش پسې روان دي. نو چې کله یو سړی په دې روان دی نو آخر کې الله په د گمراهۍ ټاپه ولګي نو څوک به ورته بیا هدایت ورکي. حکم دی هر یو سړی ته چې او خپل ځان سیده کوي، دین اسلام دی، دین حنیف دی، دین توحید دی، پاغی بانے اکلک شئی. دا فطرت دا اللہ دے نو دا فطرت دا اللہ بانے ودرے گئی پدے بانے قائم ہو سے گئی. دا اللہ دا فطرت دا بدلوئی ما، دا اللہ جوڑخ بدلوئی ما. اللہ چی سنگا یو انسان پیدا کر لے نو دے دے ہم پاغی باندی. دا مضبوط دین دے پدے بانے کلکے دل پکار دی لیکن اکثر د خلقو نه پویږي نه. وسوي او پدې باندې کلک شي الله ته انابت کوي، الله ته رجوع کوي، د الله نه یره کوي. ورسره د قیام د مانځو دا پکار دی موږ قائم وي. د مشرکانو د ډلې نه کېږي ما هغه خلک چې هغه خپل دین تسنس کړل مختلف ډلې شوي دي، ډلو کې تقسیم شوي دي او هر یو ډله په هغه څه باندې چې د دې سره دي په هغې خوشحالي کوي. کله چې ورته تکلیف ورسي نو بیا الله ته آواز کوي، بیا الله ته رجوع کوي. او چې کله الله ولا رحمت ورکي نو د الله سره بیا نور برابري. نو آخري انجام دا شي چې د کفر کوي په هغه څه باندې چې موږ له ورکړلي نو الله وایي څه ورځې پاتې شه په دې ځمکه کې
سورزه پیدې حاصله کا پتو تو لګي زرد چې پوه بشي. دې چې کوم شرک کوي نو د سره په دې باندې څه دلیل شتي؟ آیا په دې باندې منګه څه دلیل نازل کړل؟ دا خو وسره نشتی، بے دلیل روان دی. کله چې منګه د انسان ته رحمت وسکو نو دی بیا خوشحالی کوي. کله چې وته مصیبت ورسی د عمل د وجینا نو بیا د نا امیدي. الله رب العزت رزق فراخ کی چا د پاره چې او واړي او چا پاره تنګي دې ته ګورا په دې باندې عبرت حاصل وا د دین دلیل نسا په دې باندې ځان پوکا. بیا ورپسې تذکرہ به د دې کوي چې د چا حق دی حق حقدار لور کوي. دا ور سلام ذکر کوي چې تاسو کم هدیه او ډالۍ ور کوي د لپاره چې د خلکو په مالونو کې زیات شي نو دا زیاتیږي نه. کم شی چې تاسو د سود د پاره ور کوي نو هغه به زیاتیږي نه. کم سچې تاسو د صدقې په تور باندې د زکات په تور باندې ور کوي نو دا خلک خپل مالونه زیاتای. بیا مسله د توحید به ذکر کوي. منیبین الیه مخکې وی فاقم وجهک للدین حنیفا کلک کزان سیدھا کزان دین حنیف باندې کلکشا دین اسلام آئے کلکشا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فطرت دا اللہ بانے کلکشا دا راٹنگ کا کلک پدے مائے ودرے گا آغا چا اللہ پہ خلق پیدا کر لی فطرت دا اسلام لا تبدیل لخلق اللہ دا اللہ خلقت مبدلوئی دا اللہ فطرت مبدلوئی. ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلقو نه پوئیږي نه. منیبین الیہ او انابت کون کی شی اللہ تا اللہ تا رجوع کون کی شی واتقوه یرکوی دا اللہ نا تقوی اختیاروی ځان د مخالفتونو نه د شرکیاتو نه د گناهونو نه ځان ساتي. واقیموا الصلاة او قائموا ایمان زلرا ولا تکونوا من المشرکین او مکیږي د مشرکانو د ډلینا. مشرکانو په ډله کې ځان م شاملوي، شرک مکوي. شرک د ټولو نه غټ جرم او غټ ګناه دی، ویل کېږي اکبر الکبائر. د غټو نه غټ هغه شرک دی، الاشراک بالله اکبر الکبائر دی. نور غټ ګناهونه دي، د مور او پلار نافرمانی ده، دروغ قسمونه دي، دروغ گواهی دي، دا غټ گناهونه دي. نورم ډیر شی دي غټ گناهونه، لیکن اکبر الکبائر دے شرک. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا مکه گئی دا کسان نا چې تس نس کړه دے دین خپل او شوی دي مختلف ډلې، مختلف ډلو کې ځان تقسیم کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو مخکینی امتونو ناغي دوا یا ډلې وي نو دا امت به درې او یا ډلې کیږي. نو فرمایلی دا چې کلهم فی النار الا واحده، ټول به جهنم تزي ما سوا د یوې ډلې نه. یو ډله به هغه به نجات موندون کی، هغه به ناجیي. صحابه کرامو تپوسو کو چې هغه کومه ډله د دومره ډلې چې د موږ ته تفصیل وکړه دا یو نه وي. نه دومره به چل کې و به ته دوا یا ډلې به یادې د دوا او یا ډلو دا تفصیل به زده کې، نه خپل مقصد به نه پاتې شي. نه دا نو ټول پرې ده، ما ته هغه صرف یو او خایا چې هغه سیده ده. یو صحابي راغی، یو عربي راغی باندې چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله ما ته یو خبره داسې وکړه چې هغه کې هغه نه رستو زو بیا د بل چانه تبوسونه نکوم.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توحید خودو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دین خودو، ایمان دے، توحید دے، د شرک نفی دا، ورسره منځ دے، ورسره روزه دا، حج دے او زکات دے، دا سيزونه ضروري غټ غټ سيزونه وته خودو. اسره روان شو وی لا ازيد ولا هذا ولا انقص، د دې نه بن زیاته کوم او نه کمه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سره که رښتیا یو وینو کامیاب دی ښا، که څوک جنتی لیدل غواړي نو دې سړي ته وګورئ. وی مختلف تذکره د خلکو راضي راغلی ته پوسونه کړلی بیا روان شي دي تللی. نو من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، مختلف ډلې شوي دي، درې او یا ډلې شوي، ناجیه به پکې کم یوي چې هغه به نجات مومي، هغه کم یوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا علیه و اصحابی، په کومه لار باندې چې زه روان یم زما صحابه روان دي نو دا ناجیه ده، دا د نجات موندونکې ډله ده. د دې نه علاوه اخواته چې دي نو دا به په دغه دوه یا ډلو کې ښه، دا یو ډله پکې کامیاب ده او دا نور ډلې چې دا به ناکام وي. دا غي نه کله تعبیر کیږي په اهل سنت والجماعت باندې. اهل سنت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دي او هغه والجماعت یعنی جماعت د صحابو چې کم کار کړل په هغه باندې روان دي، نو دا اهل سنت والجماعت دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډله ده. ما انا علیه و اصحابی، کما لار باندې چې زه روان یم زما صحابه روان دي. ناغي کې پاغه دور کې نږدې دور کې خلق 15 ډلو کې تقسیم شو، دا اهل سنت والجماعت. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی کارونه داسیو چې یو هم جایز دی نو بل هم جایز دی نو بل هم جایز دی، ناغه یو راټینګ کو بل بل راټینګ کو. ناغي کې راغله اولنی ډله دا غټه ډله د ټولو نه په صحابه د دنیا کې چې د ټولو نه غټه ډله دا هغه دي احناف. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغه مقلدین، داغه تابعدار، دا ټول نه غټ دي، د ټول نه زیات دي. دویمه ډله ورپسې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ډله دا، امام هغه ته شوافی وای، احناف دي، نور پسې شوافی دي، حنابلہ دي او مالکیان دي. بیا بګه بازی رال اهل ظواهر، او اهل ظواهر هغه خلک دي چې هغه قرآن او سنت باندې پوه دي، قرآن او سنت یې زده کړلی، دا قرآن او سنت یې چاڼ کړلی او دا غینه یو لار راوستل الله په هغه باندې روان دي. دا نه چې په دې دور کې یو سړی بزان ته ز په دغه کېما نه هغه چې دی هغه مخکې راغلی و، دلته اوس دا بعضی خلک پکې اوس پیدا شي دي، مخکې دور کې یو صدې مخکې پیدا شي دي، هغه ځان نسبت هغه ته کې نو دا خو خنه ده. ناغه 15 ډلې دي، دغه اهل سنت والجماعت دي او دا په ما انا علی و اصحابی داغه مصداق دي. نه الله وی دا هغه ډلو نه مکیږي چې هغه تسنس شوی دي، هغه دو او یا ډلو کې تللی هغه کې مکیږي ما شاملېږي هغه کې. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، دا کسان نه چې تسنس یې دین خپل تسنس کړل، سو یو شان لګیا دي سو بل شان لګیا دي. کل حزب بما لديهم فرحون، هر یو ډله په هغه سبانه چې د دې سره دی باندې خوشالي کوون کړي. بعضې کارونه پکې داسې چې هغه د قرآن خلاف دي، د سنت خلاف دي، د توحید خلاف دي او دې لګیا دي په هغې باندې اړم دي. چې کومه خبره د پیغمبر خلاف ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر یو عمل کړل، یو سړی بیا هم لګیا دی اگر چې بعضې کارونه به داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه خبرې ثابتې درې به ثابتې. نو هر یو امام هغه جدا جدا خپل ترجیحات دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانه هغه جائز ټول له خدایو بګي افضل لی، افضلیت خبره ده، دا نه چې دا منځ باطل له منځ باطل نه ده. نعم اغم صحیح دی او دام صحیح دی،
خو غوره کم یو دی هغه غوره دی که دا غوره دی د ائمو په منځ کې چې کومې خبر راغلی د دغه 15 تنو د 15 جماعتونو د 15 ډلو د دې په منځ کې چې اختلاف دی نو هغه د افضلیت او غیر افضلیت دی دا غوره دی او که دا بل غوره دی دا نه چې هغه بل چې دا بې دینه دی نه چا نه دی ویلي تر اوسه پورې او څوک چې وایي چې هغه په غلطه دی ښه دغه کې چې څوک لګیا دي یا د دغې نه وتلي او هلته بل ته پکې لګیا دی وایي نه دا داسې دی او هغسې دی او لګیا دي نورې قصې کوي نه کم چې په دغې 15 ډلو کې دي نو دا صحیح دي بل ته بدرت باندې وایي کل حزب بما لدیهم فرحون واذا مس الناس ضر او کله چې ورسي انسان ته د خلکو ته تکلیف دعوا ربهم نو आवाज کې خپل رب ته رب خپل رب لرامونی بین الیه انابت کوونکی الله ته رجوع کوونکی الله ته ثم اذا اذاقوا من رحمتا بیا کله چې وسکه الله دې ته رحمت د خپل طرفنا اذا فريق منهم بربهم يشركون په دغه وخت کې یو ډله د دینه داسي چې د خپل رب سره نور شریکان کوي بعض خلک خو پکې خشي او بعض خلک هغه چې کله سخت پیراشي الله ته आवाज کوي نو الله ته هغه مصیبت لري کی نو کله چې د جوړ شي مصیبت لري شو نو وای کله چې ما باندې دا مصیبت راته کله چې دا مشکلات راتلو نو ما د پلان کې بابا لمن راونی وغه پلان کې بابا لمن مې راونی و نو بس هغه وجنه ز خلاص شوم وای هغه نه دا مصیبت لري کو بل چاته نسبت کوي دا الله نه سوا بل چاته کوي کاغه پیر ته کوي کاغه ملنګ ته کوي فقیر ته کوي هر چاته جی کوي کاغه بادشاہ ته کوي کاغه ملائکه ته کوي پیغمبرانو ته کوي اولیاء کرام ته کوي هر چاته جی کوي دا الله نه سوا چې دا مصیبت زمانہ پلان کې لري کو پلان کې پیر لري کو پلان کې بزرگ لري کو پلان کې فقیر لري کو هر څوک چوي هر چاته چې نسبت کوي ته شرک وي بیا اذا فريق منهم بربهم يشركون په دغه وخت کې یو ډله د دې نبی اداسي چې د خپل رب سره نور شریکان کوي ليكفرون اخر انجام داشي چې داخله کفر کوي په الله باندې بما تیناهم پسوب دا چې موږ ورکړل دي خلکو لپاره فتمتعوا نو الله طرف نه حکم راشي او فائدې حاصله کوي په دنیا کې لګي فسوف تعلمون زرد چې تاسو په پوښي ام انزلنا علیہم سلطانا آیا نازل کړل موږ په دې باندې څه دلیل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون نو دې خبرې کوي باغ باندې نو دې دلیل نسی باغ باندې بما كانوا يشركون په اسماء داخله په شرک کوي داخله چې کوم شرک کوي نو دې باندې موږ څه دلیل نازل کړل قران کریم کې د دې څه دلیل شتي فهو يتكلم دې باغ باندې خبرې کوي سمږ نازل کړي دي څه نه د شرک خبرې غلا نه دي نازل کړي شرک نه الله رب العزت خود شریک نه بری دی الله رب العزت وی حدیث قدسی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ویلی انا اغنى الشرکاء یعنی شرک زد شریکان نه ډیر زیات غنی ما انا اغنى الشرکاء ډیر خلک شرکا دي ځان سره برخیز نشي زد ټول نه زیات غنی ما بے پروا ما اس وخت می شریک نشتی شرک نه بری ما وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً او کله چې اوسه موږ دې خلکو ته رحمت د خپل طرف نه فرحوا بها نو داخله خوشالي کوونکی باغی باندې وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کو رسیدي ته مصیبت بما قدمت ايديهم فسوف دا چې مخکې لګل لاسونو د دې اذا هم يقنطون په دغه وخت کې دي نا امیدي کوي نا امید شي نا امیدي د چانه نا امیدي چې کې د الله د رحمت نه نو خلک وای نا امیدي خو کفر دی وای دا الله د رحمت نه چې اوسره نا امید کیږي نو وای سوچ نا امید کیږي نه وسوږي لزالون وای اب گمراهي نو گمراه خلق هغه نا امید کیږي د الله نه د الله د رحمت نه اولم يروا آیا داخل ګورینا ان الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر یقینا الله فراخ رزق د چا لپاره چې واړی او تنګي الله د چا لپاره رزق فراخ کی او د چا لپاره تنګ کی چا باندې چا رزق ورکی نو په لګ وخت کې مالدار کی آباز داسي چې غټ مالدار سړی وي لیکن په لګ وخت کې هغه مال ټول واخلي نو غریبي کی فقيري کی نو غریبي ته کی نه سوال ته کی نه
په دې باندې وخت نه لګي. الله رب العزت یو سړی اوچته کی مال دولت ولور کی غریبو مالداری کی او بازی داسی مالداری غریبی کی. دا ودم کله کله دا منټونو خبره منټونو کې سره یو شکانی او کله بل شان شي. اولم يروا ان الله يبسط الرزق، آیا دا خلق ګوري نه په دې باندې دا خلق پوهیږي نه ان الله يبسط الرزق، یقینا الله پرا کوي رزق لمن یشاء د چا پاره چوغاړي و يقدر او کما یې تنګي د چا پاره چوغاړي. ان فی ذلک الآیات، یقینا په دې کې خامخا نخیل قوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې ایمان راوړي. فاتی ذل قربا حقه والمسکین، نو ورکوای رشتہ داران ته حق دا مسکینانو ته او ابن السبیل او مسافر ته. ذالک خیر دا غوړه ده للذین یریدون وجه الله، دا کسان د پاره چې غواړي رضا د الله. سوچ دا الله رضا غواړي ناغه دې سګي هغه د حقدار حق ورکی، د چا باندې قرض دا ناغه دی ورکی، مسکین دی د مسکین حق دی به هغه دی ورکی، د مسافر حق دی هغه دی ورکی، رشتہ داران دی داغي حقونه هغه دی ورکی. رشتہ دارانو کې بعضی بکی میراث خواري د بل چا میراث را ټینګړي هغه غسته هغه غصب کړي. اور الله وی فاتز القربا حقه، او د رشتہ دارانو چې کوم حق تاسو سره دی هغه ورکا. چا سره د چا قرض دی، چا وی قرض ده او نو پر دې قرض د سره دا پلان پردي امانت د سره دی پلان پردي حق د سره دی. چا یو شی ورلې عاریتن یو شی ورلې، چا تبر ورلې، چا کشي ورلا، چا بل شی ورلې، چا بل ورلې. او نو دا حق د چا دی، دا شی د چا دی، نو چې د چا دی نو هغه ته ورسو کنه. باندې خلک خدا شي یو شی ویسي کار پیو کی نو بیا ځا ګرځي بس یا سړی آپ سي ګرځي هغه هیر شي دا به کر پاتې شي. نه حقدار ته ورسوي. فاتز القربا حقه، نو ورکوي رشتہ دارانو ته حق دا رور دے ضرور حق هغه ته پورا ورکا. د خور حق دے نو خور حق هغه پورا ورکا. دانګي د مور حق دے، د نورو رشتہ دارانو حقونه دي. میراث دے نو میراث کې د خور حصہ ده، پای کې د مور حصہ ده. دوی نه د مور ته کټ کوي، کله وي د خور ته کټ کا ها دیر سو حق ور کوي، پر دو خلکو سو حق ور کوي دا پر دي کور دوی. فاتز القربا حقون ورکوا رشتہ داران لا حق دا اول مسکین مسکانانو ته. مسکین دے غریب دے دا حق دے، ستا په مال کې دا حق دے، تا ستا گاونډي دے، ستا کلیوال دے. الته ته په مړه خېټه باندې و دکیږي هغه په لوګه خېټه باندې و دکیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وسه مسلمانی گاونډي وګه و دکیږي او د په مړه خېټه باندې سمولي. وابن السبیل مسافر دا مسافر راغله دا مسافر حق دے، هغه دا حق ورکا، هغه باندې دا مل مستیا دا ولوکا. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، دا غره دا کسان د پاره چې غواړي رضا د الله. او اولئک هم المفلحون، دا کسان دي کامیابی موندون کی. نو بیا شي منیبین الینا عبادت کون کی الله توتقوا الله نو یریږي وتواقیم الصلاه قائم و ایمان زل ولا تکونوا من المشرکین، او مکه د مشرکان دډلینا من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، دا کسان چې تسنس کړي دین خپل او شوی دي مختلف ډلې. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر یو ډله په هغه سمانه چې دي سره دي خوشالي کوونکې دي. و اذا مس الناس ضر، نو کله چې ورسی خلقو ته تکلیف دا او ربهم رب خپل رب لرا انابت کوونکې الله تا. ثم اذا ذاقهم من رحمتن، کله چې اوسګي الله دی ما رحمت د خپل طرف نه پته وکي وډلې منهم برب مشرکون، خپل رب سره نور شریکان کوي. ليكفرون ان انجام داشي چې انکارو کې دا وسنه چې مور کړی دی لا فتمتعون فیدی حاصل کې فسوف تعلمون، زرجی تاسو په پوه شئ. ام انزلنا علیهم سلطان، آیا نازل کړي موږ په دې باندې دلیل. فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، نو دې خبرې کوي د دلیل نصیب آسمانه چې دې خلقو د الله سره کوم شریکان کول. و اذا ذقنا الناس رحمتنا، کله چې اوسګو موږ د خلقو د رحمت د خپل طرف نه خوشالي کوي دی پاغي باندې. و ان تصبهم سیئات، او کو ورسی دي ته مصیبت بما قدمت ایدیهم، په سبدا چې مخکې لګلې لاسونو ددي. اذا هم یقنطون، په دغه وخت کې دي نا امیدي کوونکی نا امیدي کوي.
و اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آیا نه ګوري داخله یقینا الله فراکه رزق د چا پر چې وړیو تنګي یقینا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې خامخا نقیدا قوم پر چې ایمان راوړي فاتس القربى حقه المسكين نو ورکور رشتہ دارانو ته حق دا مسکینانو ته حق دا او ابن السبيل مسافر ته حق دا ذالک خیر دا غره دا للذین یریدون دا کسان لپاره چې غواړي رساد الله او اولئک المفلحون دا کسان کامیابی مندون کی الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي مول دوره مناسب صلی الله علیه وسلم